سلامونه کیلے احترامات ګرانو ملګرو دا د الخیام نیوز ځانګړي خورانه ځلاند ستوري دي او نن سره د پښتو ادب یو ځلاند ستوري پروفیسور بخtzada دانش صاحب ناشته سر السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مننه سر ایس پیچا د تعارف محتاج نه یو ځانګړی اسلوب لري یو خپل منفرد انداز هم دی خو یو لنډ پیژنګلو را سره وکړي بخtzada دانش ما د دیر پر اول باندې ما سید بن نظیر بټو پونتون کې د انګریزي ادبیات استاد یم دانش صاحب تاسو کار ته ډېر زیات په دروند نظر ګورو تاسو شعر د حالینو نه د کارپیټډ روم نه راویستو عام ولس ته ورسو خو دا کار په دغه معاشره کې په هغه ټولنه کې اوسېږو چې چېرته شاعر ته څه نامې بللی کېږي دا کار کله کله ډېر ګرانېږي نه څه ګڼئ کار خو ډېر زیات ګران دی خو داسې ده چې د کوم کار نتایج ښه وي نو هغه اسان خو نه وي که نه کار ګران دی خو نتایج یې ښه دي نو دا به کوو سر نوی چې کوم شاعران روان دي زلمی شاعران به بلا خلک ولاړ دي څه پیغام ورکوئ هغوی ته هغوی ته اولۍ دا پیغام چې خو اول لوستو کې سبق ووایي د شعر سره مینه وکړي او شعر وپېژني چې شعر څه شی او زمونږ مینوالو ته به خپل یو تازه کلام ووایه سره تازه وایي چې ستا دواړه سوېدو تاوان په ما شو ستا دواړه سوېدو تاوان په ما شو زه یې منمه د مړو تاوان په ما بس ته دواړه لیچې ډکې که راوځه بس ته دواړه لیچې ډکې که راوځه یې کمات شو د بنګړو تاوان په ما شو بس ته دواړه لیچې ډکې که راوځه یې کمات شو د بنګړو تاوان په ما شو ستا د دواړه والو هم زه ذمهوار یم ستا د دواړه والو هم زه ذمهوار یم ستا د دواړه میخکو تاوان په ما شو تاسو راشئ نو الله روزي رسان دی تاسو راشئ نو الله روزي رسان دی په ګمراټ کې د اوبو تاوان تاسو راشئ نو الله روزي رسان دی په ګمراټ کې د اوبو تاوان په ما شو اخري شعر دی چې ته یې راوړه چې دې قام ته یې په سر کو ته یې راوړه چې دې قام ته یې په سر کو زه یې اخلم د پګړو تاوان په ما شو ډېره مننه سر ډېره مننه